بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې کوم طلبه او طالباتو د وفاق المدارس عربیه پاکستان نه یا نور دینی بورډز نه داسې وحدت المدارس نه یا شیعه بورډ نه یا اتحاد المدارس نه څومره چې دینی بورډز دي خو د هغې نه تاسو درجه عامه پاس کړې وي یا درجه خاصه پاس کړې وي یا درجه عالیه پاس کړې وي او چې کوم طلبه او طالبات دا خواهش وي چې مونږه درجه عامه په سند باندې په شپږو میاشتو کې د میټریک ډګري چې دی دا حاصل کړو او دا شانتي د خاصه په سند باندې د اپی ډګري چې دا په شپږو میاشتو کې حاصل کړو او دا شان چې کوم طلبه او طالباتو عالیه پاس کړی وي او داوی دا خواهش وي چې مونږ په هغې باندې د بی اے شپږو میاشتو کورس سرټیفیکیټ یعنی ډګري حاصل کړو. د دې مکمل تفصیلات مکمل معلومات به زه تاسو سره شیر کوم. د دې لپاره شرایط څه دي، پیپر به تاسو کوم ځای کې ورکوئ او آیا دا ډګري قابل قبول ده که نه ده. او ډېر کسان داسې هم دي چې څوک وایي چې یاره دا ډګري ایکسپټ کېږي نه، په دې باندې جاب نه میلاویږي. نو دې باره کې به هم زه تاسو سره مکمل تفصیلات شیر کوم. د ټول نه اهم معلومات لومړی زه تاسو سره د وفاق المدارس عربیه پاکستان په باره کې شیر کوم چې تاسو ته پته چې وفاق المدارس عربیه پاکستان یا نور چې څومره دیني بورډز دي دا ټول چې دا د وفاق سره یعنی ګورنمنټ سره رجسټر دي. کومه اداره چې د ګورنمنټ سره رجسټر وي او د هغې ادارو نه ډګري چې دا جاری کېږي نو ظاهري خبره دا ده چې په دې باندې جاب میلاویدی شي. موږ ته سوچو کو وفاق المدارس یو داسې اداره ده چې په ټول پاکستان کې لومړی وفاق المدارس عربیه پاکستان چې دا اداره چې ده دا د ګورنمنټ سره رجسټر شوې وه. چې کومه طلبه او طالباتو د وفاق المدارس نه د درجه عامې نه والا شهادت العالمیه پورې چې څومره اسناد حاصل کړي دي نو په دې باندې هم تاسو ته جاب هم میلاویدی شي او په دې اسنادو باندې تاسو میټریک کې په بی اے شپږو میاشتو ډګري هم حاصلولی شي. اوس مثال کې طور پر چې کله تاسو ته د وفاق المدارس عربیه پاکستان اسناد جاری شوي وي یا نور دیني بورډز او نو دا خبر ذهن کې کېنوي چې دغه اسناد چې دا به قابل قبول وي. بعضې طلبه طالبات داسې چې هغوی صرف د مدرسې سندونه حاصل کړي وي د وفاق المدارس یعنی دیني بورډز اسناد ورسره نه وي او هغوی دا غواړي چې موږ ته جاب میلاو شي خو داسې خلکو ته جاب نشي میلاویدی ځکه چې د مدرسې اسناد چې دا د ګورنمنټ سره رجسټر نه وي نو په دې وجه باندې د مدرسې په سند باندې تاسو ته څه جاب وغیره نشي میلاویدی. او چې کوم د وفاق المدارس نه تاسو پاس کړي وي یعنې اسناد تاسو ته میلاو شوي وي په هغې باندې بیا تاسو ته جاب وغیره میلاویدی شي. نو وفاق المدارس عربیه پاکستان د آی بی سی سی او ایچ ایس سی سره دا معاهده کړې وه چې مونږ طلباو ته کوم اسناد جاری کړو په هغې اسنادو باندې به تاسو طلباو طالباتو ته د شپږو میاشتو ډګري ورکوئ. د شپږو میاشتو ډګري ولې ځکه مقرر کړې ده چې هلته تاسو د وفاق المدارس نه اهم مضامین هغه پاس کړي دي خو چې تاسو د سکول ډګري حاصلوئ خو هغه د میټریک ډګري حاصلوئ خو هغه د اے پی حاصلوئ خو هغه د بی اے تاسو حاصلوئ نو د شپږو میاشتو وحې ولې ځکه مقرر کړی دی او د چې ماکوز ډګري نوم یې ولې ځکه ایښی دی چې دې کې به صرف میټریک کې به 4 پیپرې وي، په اے پی کې به 15 پیپرې وي، په بی اے کې به 3 پیپرې وي. نو دا 4 15 او 3 پیپرې یعنی میټریک 4 پیپرې به تاسو پاس کوئ او د اے پی 15 پیپرې به تاسو پاس کوئ او د بی اے 3 پیپرې به تاسو پاس کوئ. نو هغې نه پس به تاسو ته میټریک اے پی او د بی اے ډګري چې ده دا شپږو میاشتو کې دننه میلاویدی شي. اکثر طلبه طالبات دا سوالونه کوي چې یاره دا ډګري چې دا ایکسپټ کېږي نه دې باندې څه جاب نه میلاویږي. خو دا خبره خپل ذهن کې کېنوي چې کوم سټوډنټان د سکول نه د 2 کالو د میټریک د اے پی او د بی اے ډګري حاصلوي څنګه چې د هغوی ډګري قابل قبول وي
ګورنمنت جاب هغوی ته ملاویږي یا نور څه جاب ته هغوی اپلای کوي هغوی ته په اسانه سره یعنې ایزي طریقې سره هغوی ته هغه جاب چې هغه ملاویږي. دغه شانتې تاسو چې کوم په شپږو میاشتو کې د میټریک ډګري حاصله کړئ یا د اپ یا د بی او په دې باندې تاسو ته په ایزي یعنې په اسانه طریقې سره جاب ملاویدی شي، ځکه چې دا ډګري چې دا خو د ګورنمنت د طرف نه جاری کیږي. د میټریک د اپ ډګري چې دا د آی بی سی سی د طرف نه جاری کیږي او تاسو ته خبره چې آی بی سی سی دا ګورنمنت اداره ده. دا شند د بی ډګري چې دا هغه د ایچ اس سی یعنی های ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد د طرف نه جاری کیږي. څومره ډګریان چې هغه هو ویریفاید کیږي، ویریفیکیشن چې دا کیږي دا ایچ اس سی د ادارې نه کیږي. نو دا خبر په ذهن کې کېنوي چې دغه ډګري چې دی د میټریک د اپ بی شپږو میاشتو کورس ډګري چې دی دا قابل قبول دی او دا ایکسپټ کیږي. دا څنګه چې دا سپیک ډګریان دي یا مثال کې تور پر تاسو په دې باندې جاب نشي ملاوي نه، دا شپږو میاشتو کورس ولې ځکه مقرر کړی چې هلته تاسو د وفاق المدارس عربیه پاکستان نه یا نور دیني بورډز نه تاسو اهم مضامین د ګورنمنت نه پاس کړي دي. نو په دې وجه باندې تاسو ته شپږو میاشتو کورس چې دی هغه ایښی دی. اوس راځم مکمل تفصیلات تاسو سره شیر کوم د میټریک په باره کې چې میټریک دپاره به کوم طلبه او طالبات یعنې کوم میل او فیمیل هغوی اپلای کولی شي. داسې طلبه او طالبات چې هغوی د وفاق المدارس نه یا نور دیني بورډز نه هغوی درجه عامه پاس کړي وي. چې کوم بنین دي هلکان دي چې هغوی درجه عامه پاس کړي وي او چې کومې جنکې وي هغوی درجه خاصه سالیول پاس کړي وي. نو دغې جنکو ته او دغې هلکانو ته د میټریک د شپږو میاشتو ډګري داخلي دپاره کم شرایط دي، یعنې دوی به د میټریک شپږو میاشتو کورس دپاره د دوی سره کم ډاکومنټس موجود وي نو دوی اپلای کولی شي. یعنې د میټریک د شپږو میاشتو کورس لپاره که چېرې تاسو اپلای کول غواړئ د هغې دپاره کم ډاکومنټ ضرورت به وي. د هغې دپاره دا شرایط دي چې تاسو به موږ ته خپل یو شناختی کارډ او والد صاحب شناختی کارډ، خپل شناختی کارډ او شناختی کارډ ستاسو نوي جوړ بې پام پکچر او دا شانتې د درجه عامې سند کشف درجات که بنین یې یعنې میل یې تاسو به موږ ته د عامې سند کشف درجات دا به تاسو موږ ته راټول په واتساپ راولېږئ. د میټریک د شپږو میاشتو کورس ډګرۍ دپاره خو دا شرعي شو چې تاسو به ټول ډاکومنټس موږ ته راولېږئ. اوس تاسو ته به په دې شپږو میاشتو کورس لپاره یعنې ډګرۍ دپاره اپلای هله ملاویږي چې دې سره تاسو د آی بي سی سیکولینس لیټر جمع کړئ. نو هغې نه پس به تاسو د میټریک شپږو میاشتو کورس تاسو ته ایډمیشن میلاو شي او تاسو په شپږو میاشتو کې 4 پیپرې پاس کړئ. په هغې کې به صرف 4 پیپرې وي. یو پیپر به د پاک سټډي وي، 2 پیپرې به د انګلیش وي، یو پیپر به د اردو وي. دا 4 پیپرې به وي. یعنې میټریک شپږ میاشتې کورس چې دی دا به پر 4 مضامینو باندې مشتمل وي. دې کې به صرف 4 پیپرې تاسو پاس کوئ. چې کله مثال کې طور پر تاسو 4 پیپرې پاس کړئ نو د هغې نه پس بیا تاسو ته د آی بي سی سی د طرف نه د میټریک ایکویلنسي ډګري ملاویږي او دا شانتې د یونیورسټۍ د طرف نه به تاسو ته ټرانسکرپټ یعنې ډیمسي کوم د چې موږ ریزلټ کارډ وایو دا به تاسو ته ملاویږي. اوس مثال کې طور پر تاسو چې کله د میټریک لپاره ایډمیشن واخلئ صحیح شو او تاسو دا خواهش شو چې یاره موږ ته ایډمیشن میلو شي په دغې کې میټریک شپږو میاشتو کورس کې نو د هغې لپاره لومبی شرط دا شو چې تاسو به موږ ته ټول ډاکومنټس پکچر راولېږئ. صحیح شو چې کله تاسو ډاکومنټس پکچر موږ ته راولېږئ هغې نه پس سیکولینس لیټر چې دی هغه تاسو ته موږ تیار کړو د آی بي سی سی د طرف نه. یعنې تاسو ته به موږ د میټریک شپږو میاشتو کورس ایډمیشن درکړو. هغې نه پس چې کله ستاسو ایډمیشن کنفرم شي یونیورسټۍ د طرف نه به تاسو ته ایډمیشن کنفرمیشن میسج ملاویږي. چې ایډمیشن کنفرمیشن میسج ملاو شي د هغې نه پس اسایمنټ موږ خپله تیارو وفاق سټوډیو 9 یوټیوب چینل باندې هم اپلوډ کوو او دغه شانتې
هر ګروپ چې دی یعنی د میل فیمیل لپاره موږ واتس اپ ځان نه ګروپ جوړ کړی، پای کې هم ټول معلومات او حل شوه ایکسرسایز دا موږ د هر کتاب طلبه او طالباتو لپاره شیر کوو چې هغوی د امتحان لپاره تیاری وکړي او د هغوی پیپر چې هغه په اسانه طریقې سره کلیر شي. اوس داسې طلبه طالبات چې هغوی غواړي چې موږ میټریک شپږو میاشتو کورس لپاره اپلای کړو، تاسو موږ ته په دې واتس اپ نمبر باندې ټول ډاکومنټس پکچر راولېږئ، تاسو ته به موږ اډمیشن درکړو او تاسو به صرف پیپر ورکوئ او شپږو میاشتو کې به دننه ستاسو پیپر چې دی دا به کلیر شي. بیا به یونیورسټۍ طرف نه تاسو ټرانسکریپټ یا ډیمسي ملاویږي او د IBC سره طرف نه به تاسو ته موږ ایکوالنسي لیټر چې هغه به درکوم. بل چې موږ طلبه او طالباتو سره آنلاین کلاسز هم اخلو د امتحان د تیاری لپاره، چېرې د دوی پیپر چې دی دا اسانه طریقې سره پاس شي او طلبه ته خپل ډیګري چې هغه میلاو شي. دا شانتي د اپی چې ما کورس لپاره که چېرې تاسو اپلای کول غواړئ نو چې کوم بنین او بنات یعنی کومې جنکو هلکانو هغوی د وفاق المدارس یا د نورو دیني بورډز نه درجه خاصه سالیدوم پاس کړی وي نو درجه خاصه سالیدوم په سند باندې تاسو شپږو میاشتو د اپی ډیګري چې هغه حاصلولی شئ. د دې لپاره شرایط څه دي؟ یعنی اپی چې ما کورس د اډمیشن لپاره شرایط به څه وي؟ لومبی دا چې تاسو میټریک پاس کړی وي، چې تاسو سره میټریک ټرانسکریپټ او ډیګري موجود وي. بل دا چې تاسو سره خاصیس درجه خاصه سالیدوم سند او کشف درجات موجود وي. که چېرې تاسو سره دا ټول اسناد یعنی درجه خاصه سالیدوم سندونه وي او میټریک ټرانسکریپټ او ډیګري سره وي نو دا به تاسو موږ ته په واتس اپ باندې راولېږئ. چې کله دا تاسو موږ ته په واتس اپ باندې راولېږئ نو د هغې نه پس به تاسو ته موږ د اپی چې ما کورس اډمیشن درکړو. په هغې کې هم د IBC سي ایکوالنسي لیټر ضرورت به وي، دا به تاسو موږ د IBC سي طرف نه لیټر تیارو، یعنی تاسو ته به موږ د اپی هغه اډمیشن چې هغه به درکړو او د هغې نه پس چې کله ستاسو اډمیشن کنفرم شي یونیورسټۍ طرف نه به تاسو ته اډمیشن کنفرمیشن میسج چې هغه به میلاویږي. دا شانتي دې کې هم موږ طلبه او طالباتو لپاره ګروپس هم جوړ کړي دي، حل شوي اسایمنټ چې هغه په چینل باندې هم اپلوډ کوو او دې سره طلبه او طالبات سره موږ کلاسز هم اخلو چې د هغوی پیپر چې هغه اسانه طریقې سره پاس شي. بله دا که چېرې داسې طلبه او طالبات چې هغوی دا غواړي چې موږ عالیه سالیدوم په سند باندې د شپږو میاشتو د BA ډیګري حاصله کړو نو د دې لپاره کوم ډاکومنټ ضرورت دی؟ چې کومو طلبه او طالباتو یعنی میل او فیمیل هغوی سره میټریک ډیګري وي او د اپی ډیګري وي چې اپی هم هغوی پاس کړي او میټریک هم پاس کړي، چې تاسو سره د دې دواړو ډیګریانو او ټرانسکریپټ موجود وي، یعنی دې دواړو کلاسو ټرانسکریپټ او ډیګریانې دا تاسو سره وي او ورسره تاسو عالیه سالیدوم پاس کړي وي نو تاسو د BA چې ما کورس لپاره الیجیبل یې، تاسو دې لپاره اپلای کولی شئ. تاسو به موږ ته ټول ډاکومنټس پکچر راولېږئ، د هغې نه پس به تاسو ته موږ اډمیشن درکړو. چې کله تاسو اډمیشن میلاو شي یونیورسټۍ طرف نه ورته بیا میسج میلاویږي، هغې ته ویل کېږي اډمیشن کنفرمیشن میسج. هغې کې به ستاسو یوزر آی ډي او پاسورډ وي، هغه یوزر آی ډي او پاسورډ به تاسو څنګه کولاوهئ؟ تاسو به یوټیوب کې وفاق سټوډیو 9 سرچ کړئ، هلته مکمل ویډیو موږ اپلوډ کړې ده چې سټوډنټ په خپله یوزر آی ډي او پاسورډ په ذریعه باندې خپل پروفایل څنګه اوپن کوي. هلته تفصیلي ویډیو موږ اپلوډ کړی، هغه تاسو هم کتلی شئ. چې کله ستاسو د BA شپږو میاشتو کورس اډمیشن کنفرم شي د هغې نه پس به بیا تاسو سره موږ د هغې ایکسرسایز د هر بک ایکسرسایز حل شوي اسایمنټ شیر کوو او هغه اسایمنټس به تاسو لیکئ، ټوټرانو سره به جمع کول وي. چې کله اسایمنټ جمع شي هغې نه پس به شپږو میاشتو کې دننه تاسو درې پیپرې ورکوئ. چې کله په شپږو میاشتو کې تاسو BA پاس کړئ نو تاسو ته به بیا د علامه اقبال په یونیورسټۍ طرف نه ټرانسکریپټ یعنی ریزلټ کارت ملاویږي او د HSC له طرف نه به تاسو ته د BA ایکوالنسي ډیګري ملاویږي.